کله چې په افغانستان کې هغه طرف ته لاړ شي دې طرف ته بادغیس ورته ویل کېږي میمنه او بادغیس ورته وي دې طرف ته افغانستان دې طرف ته نو دغلته یو علاقه شروع کېږي قزاقستان څه ورته وایي قزاقستان د قزاقستان اخري سرحدونه ته چې ورسي نو د دې سرحدونه د جارجیا سره لګېدلي دي کې زموږ د مسلمانانو چې کله اول مغول مسلمانان شو دا کیسې معنی یاد ساتي ښه مغول چې اول مسلمانان شو نو د چنګیز خان څلور زامن راغلي غدای خان چغتای خان طولای خان تاسو نه خبر چې دا کم وخت په اسلام تیرېده بخارا د روانه پرته وه سمرقند د روان پروت بغداد د روان پروتو حلب دمشق میاں فارقین موصل تبریز اصفهان نیشاپور ویران پراته راغلي ویران ولی پراتو مړه سم د نر زامنو کنه حلب بلخ نصف اوزجان خوجان دا ټول داسې چل به وکړي چې یو علاقه به واغسته نو انسانان خو به څه بامیانو کې د بامیان ورته ویل کېږي افغانستان کې غټ بامیانو کې د یو نوسیو لګېد د چنګیز خان نوسې چې کله ولګېد پاسه کیره دا کتابونه ټول راواله دا چنګیزیات دي د چنګیز خان دغه 15 شپږ کتابونه ټول راواله دی نه دی پور چنګیز خان نوسې چې کله ولګېد نو په بامیانو کې نو ټول آبادی قتل کړه 14 لکه کسان قتل کړه به وی چې نه زماره نه دي سور شوی نو بیا په چې څه غواګانې څه میخې څه سپي څه کوترې یاره چې څه ته په لاس ورله دا د چنګیزیانو د علومو متعلق کتابونه دي ښه هغه قتل دا یاس نیشاپور او مروه ځان سره نوم یاد ساتي ښه د ټول ختمه کړه وې سوځول 1400 په بغداد کې سلويخ ورځې قتل عام وکړ هلاکو خان د دن وسیو دي ته به ایل خانیان وي څه به وته وي د مانه دا خبره وره دا تاسو ته قسم په الله قبول شو کی زه ته غپ نه لګوم د دې ایل خانیانو د باتو خان او ته لیکي ګډ شو چې دا مسلمان شو کله چې هلاکو خان حمله وکړه په بغداد باندې نو دې طرف ته قفقاز وته وي تاسو ته پښتانه قویقاف وای قویقاف هغه د چرکسو سره لګیدل دي راکه دا نقشه د چرکسو سره لګیدل دي تاتاریان د سلور 15 قبایل برلاس او چرکس دا د دې ځای خبرې کومه دا قزاقستان راغلي دي خدای یاد ساتي ترکمنستان ته چې کله ورسېدل نو دې ځای کې دا بهیره کفسن په دې ځای باندې زموږ د علوم خارونه د بخارا د سمرقند نه پس آباد شو هغه ته استراخان وي نوم یاد ساتي څه استراخان هغه ته صحرای باتو نوم یاد ساتي څه وي ته صحرای باتو هغه کې د علم یو مرکز الله پیدا کړل که څنګه چې د دیوبند اوس پیدا شو هغه ته به قزان وي سبه وته وي قزان نوم یاد ساتي قزانی د ابن الکمال پاشا متعلق لیکي چې څنګه په دیار المصریه روم او شام ته وي څنګه چې په دیار المصریه کې جلال الدین سیوطي وسعت علم ته رسیدلی دی دغه شانتي په دیار رومیه نه مراد د سلاطین عثمانیه علاقه ځان سره یاد ساتي ښه سلاطین عثمانیه پیژنې خلفای عثمانیه تاسو پیژنې کنه پیژنې دا به مونږ دا ډولکی مخ کې غاګول څوک په نه پیدل خدای نه الله خود بعضی شرک خیری نو شرک خیر دار راغلی چې ارطغرل پکې راغی نه ارطغرل چې پکې راغی ارمولاس غازی عثمان هم پیژنده سلطان سلیمان قانونی هم پیژنده سلطان بایزید یلدرم هم پیژنده سلاطین سلجوقیه هم پیژندل دونه زه خوشاله یم چې زه خدای دې بی خو باسي دا ارطغرل خدای بی خو باسي خدای را چې تاسو ته خپل کابرین او خولګنی ښه نو کله چې د سلطنت روم قائم شو سلطنت روم نه مراد ترکیه سلطنت درې خلافتونه دي تاسو یو خلافت بنو امیه او بل خلافت بنو عباس ته او بل د خلافت بنو عباس نرستو خلافت عثمانیه د سلطان عثمان په زمانہ کې قائم شوی دي نو دې کې ډېر لوی علما راغلي په هغه علماو کې یو عالم ځان سره یاد ساتي چې هغه ډېر لوی سړی راغلی دی هغه شمس الدین هغه ابن کمال پاشا دی او دی و چې ابن کمال پاشا زما پنځ باندې د دون لوی مرتبه سړی راغلی دی چې په دیار المصریه کې څنګه جلال الدین سیوطي دی نو په دیار رومیه کې ابن کمال پاشا دی
بلکې دی وایي چې د په وسط الاطلاع کې په دیار الرومیه کې په مثل د جلال الدین سیوطي واني انه ادق نظر من السيوطي واحسن فهما بلکې په اعتبار د فهم سره او په اعتبار د دقت سره دا ډېر لوی سړی دی دا ځونه چې به ما کتل نو ما وی لکه ابن کمال پاشا سمندر دی سمندر دی دالته یو تفسیر پروت راغلی تفسیر ابن کمال پاشا د هدايه یو شرح راغلی دا رسائل چرانه نو بس ډېر لوی سړی دی خو په کلام کې په عقایدو کې په عربیت کې شابه کنه په عقایدو کې کلام کې عربیت کې ابن کمال پاشا په حدیثونو پیږي جنجال پکې دا دی سری په حدیث دای کله نا کله ډېر لوی سړی هو په حدیثونو پیږي ته به چې مړه دی خلی تر یو ګورو دی خبري تر یو ګورو دی ابن کمال پاشا په حدیثونو په دوه تا ګورا او د ابن کمال پاشا دی نوم تا ګورا دا چې راغی نو فدی فن کې زما یو مرګره دی چې پیږي په دې قصو باندې حجات حجابي وته وي ما سره په 4 صدق کې ملو شو یو مړ ما ته خبري ابن کمال پاشا رسائل شای شوی په یو روړ مين دي مې اول او دوم جلد کتلې دی یو کتلې مې مې ما وته ما کاش چې دا رسائل نو شای شوی ولی یو 40 د اول د تفسیر دی دویم جلد د حدیث ته چوس مې ته وی نو یو 40 د 40 په نوم سره احادیث کتابونه نو د یو 40 یا 40 جوړ کړي په حدیثو کې سلوي ته حدیث په کې وروړي دغه شرح کړي دي نو په سلوي ته حدیثو کې امیر سے تصحیح کړي د حدیث او کوم تصحیح حدیث کړي دا اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور پیم نشوینو تاسو مس نه پیګنو څه چل اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور وی حدیث ته حدیث صحیحه دا حدیث صحیحه نه مقوله ده څه نو چې محدث ته دا پته نه لګي چې دا فاستعينوا باصحاب القبور دا حدیث یو صحیحه نه دی اسی مقوله ده نو په باب د حدیثو کې پته ترکی نشته او په علم الکلام کې په علم عقاید کې په عربیت کې او په فقه کې لوی سمندر راغلی امام غزالی سونه لوی سړی راغلی سونه لوی سړی امام غزالی د خپل نفس متعلق وي زما په حدیثو کې امام فخر الدین رازی سونه لوی سړی ستا په دماغو کې دی او کنه دی وای او په حدیثو کې پایا کم راغلی امام تفتزانی سونه لوی سړی دی دا مې صرف د تفتزانی د پاکولو د برابر کړی دي ان شاء الله کړپ میرا روان دي خو د ملمنو دي درسونو دا صرف د امام تفتزانی په مدح کې او داغه د عبارات او د توجیهات پر خو صفه خبردار چې په باب د حدیثو کې نفي جورجانی سونه لوی سړی دی مړه جورجانی چې علم اسمان ته رسیدلې لګوري خو مشغولیت یره دا الفاظ په نوې چې نه پیږي دا د الفاظ به وي مشغولیت په حدیثو کې کم دی دا بخي کنه دا پاس کړی کنه نو د تفتزانی مشغولیت په حدیثو کې کم دی یره کومه دا ویلی یو دوی رانه خپشوي نو زب استغفار کوم د الله دربار کې مونږ نه کابرین متعلق سم الفاظ استعمالو مشغولیت په حدیثو کې کم دی دا سه الفاظ به استعمالو نو دا غزالی سے مشغولیت په حدیثو کې کم دی د شریف جرجانی مشغولیت بالحدیث کې کم دی د فخر الدین رازی مشغولیت په حدیثو کې کم راغلی دی ډېر لوی کابرین دي چې ډېر لوی نه یو سړی چې مشغولیت په حدیث کې کم راغلی دی ابن کمال پاشا دی نور د علم الفقه الحنفي د اصول فقه د کلام سمندر راغلی دی چې کله دا نقل کی د خبرې کنه نو دی نقل کی د ابن کمال پاشا نو چې نقل د ابن کمال پاشا نو کینو به انه د ابن کمال پاشا په طریقه باندې زمونږ فقهای احناف کې طبقات پیدا کی په دې باندې یو دوره دی یو ډېر لوی سمندر د علوم چې زه سو یم تاسو ته به چې د ارچا تعریف کینو چې سمندر د علوم نو د کنو زه څه چلو کوم چې شاسه غونته شخصیت وي چې کاش نازوره الحق د مرجانی پیدا شو دا ما وصول ته دا ما 3 کال سلور کال مخکې او خرالی کو او داری اول نازوره الحق دا ما پیدا کړو دا نازوره الحق اصل کې پوټوسټیټو خو 15 کال مخکې پیدا کړو پروس کال اصل نازوره الحق راغی دا پوټوسټیټو دا مې 15 کال مخکې پیدا کړو او دا اصل لاغلی دی د دې کتاب متعلق زموږ شاسه فرمایي چې کاش د نازوره الحق یو نسخه پیدا شو کشمیری سے فرمایي چې کاش د نازوره الحق یو نسخه پیدا شو